انسان دا ووایي چې ربنا الله ثم استقامو، بیا په دې خبره ټینګ ودرېدو، یعنی دی په هیڅ صورت کې د هغې نه مخ نه اړوي، که سخته ده که نرمه ده که بیماري ده که صحت دی که مالداري ده که فقر دی، الله جل شانه دین باندې عمل کوي. یو بزرګ خبره کوي، وایي زه حرم شریف کې ناست وم، وایي بل کس ما سره زما یو رفیق ملګری رالو، ما ته وایي چې تا ته یو نعمت ونه ښیم، نعمت مې درته راوړی دی. وایي چې ما ورته یې وښیه راته، نو وایي درېیمګړی کس یې مخامخ وایي دی تا ته خپله واقع بیانوي، هغه د یمن و، وایي دی تا ته واقع بیانوي. ما ورته وایي چې بیان کړه. هغه وایي چې زه یو ځل حج ته راغلی وم، ما ته په یمن کې یو کس ووایي چې ته کله مدینې منورې ته لاړ شې، رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې زما سلام وایا، په ابو بکر هم وایا، په عمر هم وایا، زما د امانت ورسو. ما ورته وایي چې ټیک ده. دی وایي چې زه کله مکې ته رالم، بیا حج مې وکړو، د هغې نه پس مدینې منورې ته لاړم، بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم روزې مبارکې د سلام اچولو ته لاړم، نو خپل سلام مې واچولو، د دې حضراتو سلام مې هېر شو. څومره وخت چې ما دلته تېر کړو سلام مې هېر چې ما ته چا امانت را کړی و. هغې نه پس زمونږ واپسي وشوه، ما احرام وتړلو، مونږ لاړو ذوالحلیفې ته، میقات ته چې کوم د مدینې منورې میقات دی، ابیار علي، هلته لاړو چې هلته ما نیت تړلو. دغه وخت کې مې یاد شو چې او تا ته خو فلانکي سلام ویلو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې سلام وایا، او ابو بکر باندې زما سلام وایا، او په عمر باندې زما سلام وایا. هغه تا ونه کړل. دې قافلې پخوا به قافلې راتلې، هغه زمانه د اوښانو وه، د سره خپله سورلي وه. وایي چې ما قافلې والا ته وایي چې د اوښ زما ځان سره کوي، او زه ځم زر او بیا راځم. چې کله زه لاړم رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې مې د سلام ورسولو چې یا رسول الله فلان کی سلام وی قبول یې. ابو بکر صدیق صاحب ته، حضرت عمر رضی الله عنه ته، بیا د هغې نه پس زه را روان شم، اوس زر تک غواړم ذوالحلیفې ته، مسجد میقات ته، چې خپلې قافلې سره شریک شم. هغه ما طرف نه یو سړی را روان دی، ما ته وایي چې څه کې چېرته ځې؟ ما ورته وایي چې قافله مې د هلته ایساره د ځال ما ته وایي چې قافله خو روانه شوې ده. هغه وتي د هغې ډېر مزل کړی او ته ورپسې نه شې رسېدی، پیاده یې. وایي زه واپس شوم مسجد نبوي ته. ما وایي چې اوس قافله لاړه نو یوازې خو نه شم تللی، ځکه چې پیاده سفر یې وي هغه ټیم کې. مسجد نبوي کې پرېوتم، اوده شوم. د شپې وخت دی، خوب رالو چې اوده شم، چې ګورم رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوب کې وینم، او بکر صدیق صاحب په خوب کې وینم. ما ته ابو بکر صدیق صاحب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي چې یا رسول الله دا هغه کس دی چې وعده یې کړې وه چې زه به ستا سلام ورسوم، او ده بیا سلام رسولی و، د قافلې نه پاتې شو، خو هغه وعدې پوره کولو دپاره پاتې شو، دا هغه کس دی. وایي زه یې ورته په نښه کړم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته وکتل، ما ته وایي چې انت ابوالوفا، تا ابوالوفا ہے. ابوالوفا وہی وعدہ کو پورا کرنے والا، ایفا کرنے والا، وعدہ پورا کون کے، لوس پورا کون کے. ویما وتوی چې لا انا ابو العباس، ز ابو الوفا نیم ابو العباس هم، ځکه چې د کنیت ابو العباس. ویما ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیا فرمایي چې لا انت ابو الوفا، تا ابو الوفا وعدہ پورا کون کے. بیا ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زما دا لاس ونیسه. ما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم لاس ونیو. ما ته وایي چې راځه حرم ته دې بوځم، حرم مکی ته. وایي چې زه پاڅېدم نو زه حرم شریف کې مکه مکرمه کې پروت. وایي ما ته رفیق وایي چې دا تحفه مې درته راوړې ده. وایي چې حرم شریف ولیدو ما، دا خو حرم شریف دی چې پاڅېدم. نو وایي اته ورځې پس مې قافله ملګري راورسېدل، زما اوښې تش را روان کړی و. ما نه تپوس کوي چې هلکه ته څنګه؟ وایي ما ورته به زه الله جل شانه راورسولم. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا. چې څوک وایي پروردګار زموږ الله دی، دا خو موږ ټول وایو، لیکن استقامت دا په ځان کې پیدا کول غواړي. استقامت دا دی چې ته د دین نه او د دین د یو حکم نه، د یو فریضې نه، د الله جل شانه د حکم نه
د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ارشاد مبارک نه د یو نفع دپاره واوړي او نه د ضرر نه بچ کېدو دپاره واوړي، په هغې باندې ټینګ ولاړي. زما عزتمندو دا وخت اوس نن سبا همدغسې وخت دی. دې وخت کې استقامت ډېر زیات ضروري دی. حالات را روان دي د فتنو، استقامت ډېر ضروري دی. د فتنو حالات را روان دي، په فتنو کې به کراو کوټه بیلیږي. موږ چې ماشومانو سکول مو وې، په سکول کې یو کیسه وه چې یو سړي به پۍ خرڅول، په پیو کې به اوبه اچولې. بیا ورته ډېر ورځې پس هغه پیسې میلاو شوې، هغه ګړوکي کې پیسې اچولې وې. دی یو دسماتې ته کېناستو د سیند په غاړه، یو لنګور رالو، لنګور بیزو، هغه ګړوکی اوچت کو، ونې ته وختو. ونې ته وختو نو 1 روپۍ ده ته په وچه غورځوي، یو سیند کې غورځوي، یو ده ته غورځوي، یو سیند کې غورځوي. چې ده وکتل نو نیمې بې پۍ وې، نیمې پکې اوبه وې. د پیو پیسې ورته راغلې، د اوبو هغه سیند کې لاړې. نو دی وایي دود کا دود، پانی کا پانی. د پیو برخه هغه پیو ته راغله، ما ته راغله، اوبو هغه اوبو ته لاړې. نو عرض مې دا کولو زما عزتمندو چې د الله جل شانه په دین باندې استقامت اختیارول پکار دي. که تا ته زرها څوک وایي چې دې کې تاوان دی، دا مه کوه، ته ورته وایې نه، ما نه په دې بل طرف کې خدای ناراضه کېږي، زه به همدغه کوم. یو دویم، د مسلمان رور سره تعلق ښه ساته. کوم مسلمان ته چې خوشحالي حاصله شو، په هغې خوشحالېږه، او چې کله هغه تاواني شو، غم ورکړو شو، د هغه په تکلیف باندې خفه کېږه، په خوشحالۍ یې خوشحالېږه. بعضې خلکو کې کسب حسد، او د هر یو نعمت خدای ورکړی، لیکن د حسد په اور کې دی سوځي، د بل مسلمان خوشحالي نشي برداشت. دا ډېر خطرناک شی دی.